السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نما انتہائی قابل قدر قابل احترام جناب حضرت مولانا عبید اللہ خلیل صاحب پرنسپل گورنمنٹ میڈل سکول شاٹھئی درہ اور پر سٹیج باندے ناس معزز اساتذہ کرام اور دے علاقے سپین روبو مشرانو اور زما ډیر زیاد گلالو ماشومانو دا مجلس چې کوم انعقاد شوی هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په حواله او د هغې د تذکرې په حواله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تذکرې او د هغې یاد په دې وجه ښه دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تذکرې په وجه باندې موږ او تاسو ته اجر او ثواب میلاویږي. د اجر او د ثواب د حصول لپاره څنګه چې موږ د قرآن کریم تلاوت کوو همدغه شان د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کول په دې باندې سړي ته اجر او ثواب میلاویږي. دا د سعادت خبره ده. دویم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره په دې وجه باندې کول پکار دي چې کله یو سړی د الله د